سلام علیکم ناظرین، ډېر په معذرت سره موږ لیټ شولو او تاسو چې کوم ناظرین یو هغه په دا تقریب موږ ته پوره احساس یې خو څه ټیکنیکل ایشوز یې ام پی ایس به هم لږ لیټ شوی و، نو معذرت غواړو. نو موږ به درومو خپل ګیست تاسو سره به تعارف کوو. زموږ سره ام پی ای اسامالدین صاحب هم راغلی دی، پی کې 113 مسعود ایریا سره هغه تعلق دی، ساوث وزیرستان سره هغه تعلق دی. نو داسې زموږ سره اعظم خان چې هغه د قبایل تحفظ مومنټ صدر هم دی، هغه عوامي مومنټ هغه صدر هم دی او زموږ سره سټوډیو هغه جوین کړی دی. موږ سره به ثبت خان چې هغه د خیبر ایجنسی سره تعلق لري او تکړه ځوان دی، نو هغه به هم راځي. نو ام پی ایس ته په سټوډیو کې هر کله وایو ویلکم جی. موږ ها تاسو ټول ملګری ته زه خوش آمدید ویایم، مهرباني شکریه. اعظم خان صاحب ته هم په سټوډیو کې هر کله وایو. ډیره مننه عمر بھائی. ناظرین زموږ نن موضوع چې کومه ده تاسو ته به پته وي، هغه خصوصا چې کوم نانوخیل او سپیرکي ساوث وزیرستان کې کومه مسله ده د ځمکې والا، په هغې باندې به خبره کوو. په هغې باندې به زموږ موقف چې کومې فریق به نه یو ورکې، نو هغه به صرف چې هغې حل به څنګه راغواړو، حکومت خپلې ذمهدارۍ کومې دي چې هغې نه پوره کوي، نو په هغې باندې به هم ډیبیټ کوو. داسې چې کوم نور اوورآل قبایلي اضلاع کې ځمکې تنازعات کې زیاتوالی راغلی دی، په هغې باندې به د میلمانو نه پوښتنه کوو، پارلیمنټرین نه به هم تپوس کوو چې هغه څومره کردار ادا کولی شي او اسمبلی فلور هغې دپاره څنګه دوی استعمالولی شي. نو ام پی ایس دغه چې کومه ځمکې ولې تنازع دي، که نن به موږ ذکر وکړو د نانوخیل او سپیرکي والا د ځمکې تنازع، نو ځوانان تلل د ټانک نه، هغوی کې جرګې کولې او دغه د ځوانانو کار نه دی. نو دغه حل چې کوم دی مستقل حل به څنګه راغواړو، آیا پټوار سیستم دی راشي؟ او نو تاسو از ام پی ای تاسو موقف به دې حوالې سره به څه وي؟ عمر وزیر بھائی ماشاءالله تو ته همیش په دغه کوشش بوندې چې ته په موقع بوندې د قبایل خصوصا بیا د وزیرستان دغه مسایل بوندې د نظر وی او په موقع بوندې دغه ولمنر غوړې او په دغه موضوعات بوندې ته دنیا ته او پاکستان ته او دغه ملک ذمہدارانو ته پیغام ورکوي، نو دا ډیره یو خوش عین خبره ده. یقیني په وس وخت چې کیمه د سپیرکي او د غا تنازعات او د نانوخیله دا صرف دا یا تنازع نه دو د غارنګي په مسجد کوم او د ساوث وزیرستان چې څومره مختلف کومه بونډیز دي، په د بونډیز بوندې د هر کوم یعنی څه خپل تحفظات دي په میان چې چونکه متاثر مسجد کوم متاثر شوی دی، نو په واپسی کې شوال پوتې وی ول تحفظات وی، نو چې کله د خلک لار برشه نو دا تحفظات نور هم زیات شول. نو یقیني دا خبره خو اول ها چې کیم جاندی د خلکو د دغه احساس ورته چې کله انضمام کیږي نو ډېر زیات مسالې پیدا کیږي، هغه حل تر یو وخت پورې خو ډېر مشکل وي، هغه مسایل په حل شو څه وخت ولګي. خو ځنې خبرې بیا داسې وي چې په موقع باندې هغه څه نه څه کنټرول ممکن وي، چې کیم پټوار سیستم دی یقیني اخو چې په بهترین صورت شي لیا د گزارې حال صورت شي چې په فاټک شي بحالي جي، نو په خو ډیر وخت دا وغوري. خو کومینا په وس وخت شي ارزي موقع باندې د جنگ او د جدال نه او د نقصان د بچ کولې په وی صورت شي ممکنه ده چې د مج انتظامیه او پولیس سیستم بحال شي په صحیح طریقه سره، او د مج یا هغه چې چلو کا بنیادی ذمہواری خو د دې جوړیږي ویل چې مج واپسی لوړلی، نو د مش په کوریک شخو چې یا ګولې یشي وا پستول یا د مشکلاشنکوف چې یا ګولې عام مش ضایع کړی دو خلک دغه سي خپل هر شي اولی حواله کړل سکیورټي ادارې ته
یا ضایع کړل په څه صورت شي اسلحې. نو وس بیا د هر کوم په دمره غټ صورت شي اسلحې حاصلول او برسره عام استعمالول او وس خو دا فاټه نه دی، وس خو دا یو سیټل حیثیت لري. نو دا خو د یو انتظامیه باندې یو ډېر غټ سوالیه نشان دی. خو بیا هم څه نه څه په داسې تنازعات چې د بچ کولې دا صورت کېږي چې مشرون خپل کردار په صحیح طریقه باندې ادا کړي. کمیش انتظامیه ته منتظمین ته ذمہ داران ته احساس نه کیږي نو اپ موقع باندې دا شاینه نه کنټرول کوي خپل د په حرکت شنرسي. نو مشرون جرګه سیستم په کور دو چې دا کوم د مش کومینا دي دا ځوانون د مش دي دا بچون دا نسلینا دا د مش دي مقصد علاقې مزکه نه دي، مقصد اصلي شای قیمتي شای د انسانون دی. یو انسان د لوی قیمت لري، د ټوله دنیا د وی انسان قیمت نشي کېدلای، نو د وی انسان پیرا دنیا بدلا نشي کېدلای. نو مش په کور دو چې مشرون په داسې صورت کې خپل کردار په برپور صورت شي ادا کی او چې کیم د توسه غونډه د میډیا متعلقین دي د خلک د زړه اوز ورسوي او برپور د کوم ترجمانی او نمائندګي وکي. او مش هم په دغه شي دا د چې کیمه حلقا دو د خو بنیادی مو حلقا نه دو، خو چونکه مش خو چې خالی خپل حلقا خو پرشدوا پیرا دنیا کې چې تیر په مسلمان باندې ظلم کیږي هغه د پورا اوس پر تکوي خدا خو بیا خپل کوم د مسجد وزیر ویا وینا دو. خو بس ځنه داسې شي نه وي چې تعصب د خو شای نه دی. نو ان شاء الله په دغه شومجه کردار په وخت نه اول مش ډي پی او ته دا خبره کړې و چې په دغه توسه په دغه ځای باندې خپل فورسز کښنوي، لیویس فورس تای پولیس فورس تای په دغه ځای باندې کښنوي د دغه ځای نه ما چګاوي څو هفته اول چې ډي پی او په چوټي باندې مداربتي. نو وس واښه مې ان شاء الله پر ابتک شي په وس موقع کې خو حاضر څه نقصان وشه جاني. نو بیا هم چې کیم نور غټ نقصان ګراوند دغه په مقابله کې دا نقصان کم دی. الله د آینده د پوره خیر پیش کړي. ام پی ایس اب دا یو خبره او ز کلیر کما چې واقعي د تو کردار چې کوم دی لکه بار چې میشته دایا نو د تو والد صبر یو شي او حقیقت دا دایم دغه وزل کده تو مختلف مجبوری د ځکه چې ته موجود نو خلک هغه داسې یی چې د کردار چې کوم دی هغه داسې کردار دی او ان شاء الله وزیر هندتونه توقعات لري پوتش ولا د میژن پی متعلق هغه تم پیغام هلا جلای و هغه تم ویلی هوی رابطه ور سره کړی و په 4 وای چې در غلای و خو یو غزي یو میټینګ و متویس میسج وک نو په غد وجه نه د معذرت و غوښته خو بیا همیشتو سیوا خورای او یو ویني خبره پوتش ولا د هغه ول چې مطلب ډي پی او اډمنستریشن دغه د کردار نه زم پی ته مطمئن یې کنه یې مطمئن؟ یقیني دا خبره خو واضح دی په دغه کې خو څه د ویلې مشو څنګه د دغه کردار نه مطمئن وي د خلق دومره غټ صورت شد اصلي استعمالول او مورچه بندي کول او تصویرینا د فیسبوک زینت جوړول په دنیا کې په میډیا باندې دا چرچې کول. نو دا خو مې ټوله دنیا ته دا پیغام ورکوي چې دا خو اچکیم تیر صورت و پغه شه دا اچکیم تیر مجافاټه کښپوته شوی د مش قبایل وی کدای شي په رنګ دا وس کیم تصویرینه دي په واخ شه داسې تصویرینه او کام روغلی وی چې د میډیا زینت جوړ شوی وی. نو دا چې څوره ولته زوینن دا حقیقت ویایي چې په صوت وزیرستان شي چې څومره اداري دي اغي عوام تحفظ بنیادی شای عوام دی زو دا ویایي چې بنیادی شای خورا نه دو دا ز خپل کوم ته هویه یو او په دنیا کې ټول مسلمانونه ته زداده توس په واسطه پیغام ورکاوه چې بنیادی شای خورا نه دی بنیادی شای د انسان دی یو مسلمان دی. نو چې مسلمون حفاظت نوي نو خورا بوندو مش سکوي. نو اول شای دغه ملک د هر ادارې هر
ټول سکیورټي فورسز پولیس فورس د مشت څومره ادارې دي څومره تنظیمونه دي ټول د دغه د پورا دي چې د دغه ملک هر شهري هر دهاتی او هر انسان ته مش سہولت فراهم کی پروټیکشن ویر کی حفاظت ویر کی نو دا چې نوی نو دا خو بیا مش په هغه صورت شي چیرې هم اطمینان اظهار کله کولای شي ام پی صاحب دغه کورینا رنگیجی لکه مسمارکی جمیش د قبایلی روایت خبره هم کې د اعظم خان میش د ذکر غوښته دی چې هغه قبایلی روایت باندې د ډېر فوکس وي نو دا کور رنگول کزو ته مثال درکمه چې مخکې یو کور رنگ شي یو صافي او حافظ نمایه وسوت وزیرستان ونه خبره وکمه بیا بل یو یارګل خیل و هغه کور رنگ شه بیا د ایاز وزیر د ان پی چې کوم ورته مشر و ایخ کور رنگ شه درې زمخه بیا انګور د بارډر کې درې کورینه رنگ شو نو آیا قبایلی روایت مطابق کمیش خبره وکي د کوری رنگول ام پی تو څه په کوم نظر ورته که کدا غلطه خبره وي تو څه مطلب ویل په دمره دفاعي پوزیشن کې په فرنٹ باندې ویل نرڅ چې دا روایت ختم شي عمر وزیر بای بنیادی خدا سور لکه ټول خبره ماشاءالله شی شا موجودو بنیادی دادو چې کله ها قانون صحیح استعمال نوي د قانون صحیح استعمال نه کیږي نو بیا قسم مسائل پیدا کیږي کومینه هر کله دا خبره عمر بای مش تو سه ټول شپه پیږي چې کله یو پیرا کوم بطور یو کوم چې اجتماعي پغیشه مشرون وي هغه ته چې کله حکومت ویلای شي د خپل کوم په حق شي کله بیا امي دا سوچتای چې دا څه فیصله ونه کوي چې ټول کوم ته نقصان دی وي نو ټول کوم ته نقصان ورکوي نو زه دا خبره کوم چې په دا ټول نقص چې څه راون دي څه کیږي چې کله د قانون صحیح استعمال وشي د قانون صحیح استعمال مش نن د قانون صحیح لاګو نشته نو دغه وجه نه ټول مسالې پیدا شوې دي ذمہداران ته چې کله د خپل ذمہداري احساس نوي نو بیا قسم پریشانی سي نو بهر حال کوم اخر خپل کوم د ډیر مشرون نظر یا مستقبل بوندوي د خپل وړه غټ او ټول حالات د جایزه وخلی نو کدای شي په ځنه ځای کې کدا سه فیصله وي نو اڅ داسه نور صورتحال حالات چې په وجه سره داسه فیصله وي نو هغه بیا نور هغه ورست چې کوم بیک ګراوند دای هغه بوند قتل پکور دي چې څو وجوهات دي چې خلق په داسې شی باندې مجبوروي نو هغه بنیادی هغه وجوهات او حل کول ضروری وي اعظم خان صاحب د ام پی نه ځکه د غسولینه کما چې بیا د اجازه ته ورکوي دای داسې دای چې شاید مصرفیات زیات وستړي شوی هم به مشت بیا مجلس کې ان شاء الله ام پی صاحب د کورم ولا مسله وا پاره کې بلشخیل او د چمکانی او هغه ام پی سره هم رابطه کړې و ورته د میشتو سه مسله خو شادو هغه ته بالکل خطر وا چې دیته یا مذهبي رنگ ور کړای او په مازی کې وه ته یو د وی چې دولت ډیر زیات هغه شوی بیا په نه بعد مومند یا بل زوی نو دا پارلیمنټریان چې کوم دي د قبایلی ازلاول آیا تاسو داسې په وځکشن استلای شي چې سره کښینه او دغه مستقل حال ورو ځکه چې یو ډی پی او نه ته شکایت کې بل نه شکایت کو نو مسله او تاسو ریپرزنټیټیو خلک تاسو نه توقعات نو څه داسې پلان کې دای شي چې تاسو سره کښینه یو مستقل حال ورو بوسي ځکه چې ځوانون خدای نو خیر ولا مسله و حل کو بیا چې کومه غونډه کو مسله و هغه و حل کو همیشه خو ځون نشي کړلای و نه د ځون ذمہ داری د ډی پی او ذمہ داری د اتھارټي ذمہ داری د بیا چې هغه نه پیره کوي تاسو ریپرزنټیټیو نو تاسو قبایلی چې کوم پارلیمنټریان دي هغه تاسو ویل نه سره کښینه یقیني دا شای خو ممکن دی د امکان نه لري نه دی او څه دومره حد تک مشکل نه دی خو بنیادی ځنې شایونه داسې وي دا په ځنې علاقې کې مسله وي په ځنې ځوی نه وي
نو او په وس وخت شمج په ډېر لمحه فکری دو چې ټول امت مسلمه سره تقسیم دی په مختلف لیار بوند دی ویا کلی ها مشروع ځوانون په ویا لیار بوند نه وي او مج هم په پالټیکس سره تقسیم یي نه وخت دی چې یو سړی په ویا پالټیکس شوی نو ابل پالټي ولکه صحیح خبره کوي نو یی چې دا د خبره دو دا خو د مون نه دو مو دو خو زوی د خپل فورم نه کاوه د خپل زوی نه وکاوه د سره چې زنش دکشنه کېدای شي د مو مشرون خپاشي د مو پالټي مشر خپاشي نو په دا لیار شاندارو کوټینه دا مشکلات شته چې وی د یونستای هم زوی چې دا ممکن خدای او مشکل وی مجی په خپل سوچ دا مش کمزوري دا شاینا خپل چکیم سوچ میا کمزوري وی او خپل سوچ دا شایم د خپل ځان پورا مشکل کړای وی او مش خو چکیم صحیح خبره دوجی په بونده هر پالټي سره نستی ته تیوري هر پالټي سره چکیم حق خبره دو جایزه د کوم د علاقې په حق شه بهتر وی فائدہ لري او د اسلام خلاف نوی د مذهب خلاف نوی اغه خبره بونده ان شاء الله مش د هر سړی سره نستی ته تیور یزه ان شاء الله او نور ته دا اپیل کوو د تو په واسطه چې هغه خبره چې کیمو غیر معمولی نقصان پارټي ته نه زنه راسي کوم په حق شي فائدہ وي نو په بونده د هر چا سره کمپرومایز پکور دی ام پی اس اف د ځوانونو خبره کاوه کې ځوانون نن مولي دل د ټانک نه راوون وی او سپیشلی دولت او زډر بلا خوف لکه د پی ټی ایم هز ذکر وکما او چې د راوون وی لکه د کردار ادا کوه جنگ نه غوښته نو زه قبایل یو چرګه چې می ژغه کوي دغه شای نه غوړي دا سه مو امید چې قبایل عوامي تحفظ مومنت چې کیم کا سوندي دغه وه دا شای غوړي دغه د توسه ملا وتاړي نو دولت خو مسله نشته مسله د کورم ول هندغه غوړي یا کورم کې دغه مسله دو مسله خبره ده چې پارټي اختلاف لکه تو ته په چار دادو داسې بلته ته دی و داسې شخصیت فرزند چې د تونه د خلک توقعات نو میجو د تو ملا وتاړي زه داسې یم چې دا اختلاف په دای شو باندې خو اختلاف څه نشته ټول خلک امن غوړي یقیني دا خبره د تو سعید نن ځوانون حق کردار ادا کوي خو مشر نه دی مشر دغه قدر په ځوان بوند فرض دی چې کله د سپینې وشتي په دغه دنیا کې قدر نشي پوته نو بیا معاشره په تنزلی بوند دریمي د اسلام چې کیم درس دی د اسلام کیم فرامین دی هغه پروشنوي چې د مشر په مش بوند قدر ضروری دی او نن کمیج خپل چې سوچ وکي چې څوک ها یود وکړه عمر زیوت لري نو اخی زندگی کلش کی سترګې داسې جوات کړی وي او زندگی تیروي نو په بلنا چې چا په د ندوا کوله عمر کمی په زیوت تجربه لري په زیوت شرطوبه لري نو مش مشرون مش ځوان د مشر نه بغیر داسې ناکافي دی مشر نه بغیر او مش ناکامي قانون وکس نو مشر کردار ادا کړی دی نو مش صرف ځوانون مشر دا ټول دغه معاشره په دغه دواړه سره مکمله کیږي مشرون لوی د ژوندۍ تجربه لري بیا خصوصي په قبایل سیمه کې نو سعید نن چې کیمی او بنیادی هغه خلکو چې کیمه چا کردار ادا کوو او د خپل ځون بونه ته ذمہواری ګڼله او په څه صورت شو په دې د بونده د ذمہواری وی چې یاره په دې کردار ادا کی نو چې چا کردار ادا کړی دی یا انډیا سي ادا کوي او قابل تعریف وي امیر شکیمه د خور نمائندگون دی نصیر وزیر دی علی وزیر دی پکوردو چې د پدغه شي برپور کردار ادا کی امید ان شاء الله ورسرای پیرا صوت وزیرستان شه زده توسه فورم نه دغه ټول ملګری ته علی وزیر دی او نصیر وزیر دی او نور چې کیم نمائندگون دی یا د مش په مخصوص نشست بونده د ماسی د خور سره متعلق دین کې ویا خاتون دو
او نور چې کیم دي وزیرستان په حق شي چې مفیده خبره وي مشتر هم د تویلی دی مولانا جمیش منه جمال الدین مولوی صاحب دی مش په ویځوي او یو پوینټ باندې چې وی بیا ان شاء الله خو راته ډیره فائدہ وي او مشته چې وسه پورا نقصان نو ورسېدو زه تو په واسطه دا ټول کوم ته پیغام ورکاو خپل میان چې نه اتفاقی خپل میان چې په یو پیج باندې نه دا خو نن هیڅ نقصان نه دی انډیا سه هم مشکا په یو پیج باندې نشي دا وړو اختلافات ویر نه کی دنیوي مفادات نارونه وزي د دنیا هر سلالچ ورستونه چوي مقصد اول خپل علاقہ او خپل عوام خپل بچونه مستقبل طرز و روایات د پښتو اسلامی رسم اسلامی تر زندگی دا شینا چرمخ شنه کینو مجنور هم ورسته پتی شي ام پی اس اب دغه اعظم خان چې کوم دغه ډېر انتظار وکړ نو اعظم خان پښتنه وکړي اعظم خان دغه ام پی اس اب چې کوم د لکه ذاتی متخپل ډېر خواندر کوي هغه دغه چې مطلب انکساری دو پروتوکول ضرورت نه وي داسې خبر چټم کال ورته وایي او کوم مسلې باندې منډه وایي کم از کم نور وشي یا نه وشي نو هغه د پاکستان لمیا دغه دو چې مطلب بهر چارې په شانت نشي نو د خبره وکړه چې دغه مسلې چې کیمه دي یو ولای غوډي نو ته څه پیغام ورکوي ته د دې ملا وتاړي ته چې کوم تنظیم دا نو د تو څه د والا سره څه موقف ته تو څه کردار ادا کوي بسم الله الرحمن الرحیم عمر بھائی اول خو د تو ډیره مننه چې تو مشته ټیم وکړلې خپل چینل شه ام پی اس صاحب ته د مو طرف دا اشفاق سلام درته یای دا اشفاق سلام درته یای وعلیکم سلام دبل صبح افریدی چې د مش سره کیم دی دا دغه هلش کې مو تعارف اول در سره کړای نو دا د خبر یونین صدر و او په حاضر ټیم شه د مش سینیئر رهنما دی د قبایل عوامي موومېنټ خبر یونین یا پریاش مشتر غلای دی یو څوک لا مسلسل د خبر یونین غړای و صدر یو خپل علاقې نه یو څور الیکشن لړاو کړای دی په قبایلی رسم روایت هم پیږي په حکومتي خبرې پیږي عمر بھائی د ام پی اس په مواسس لګی کله کله زه د پورا پوسټ او کمنټس ها کاوه د پلور په واجب باندې بل د کردار خواند رکاوي عاجز دی ډیر عاجز د پېښنن سب چې ډیر خلطای چې لش کې معمولی څه شای جوړ شي بیا ډیر په بلاله بشوي نو ولا په مخبل شلاږي مثبت کردار یې د پاره څخه خو عمر بھائی د میشه بد قسمتی دو چې کله د میشه مرجر کېدلی مرجر بالجبر په میشه باندې د تور پرېز باندې وشولې ټوله دنیا ته پاته دو د مخ خپل اختلاف ها کړای دی او کنډم کړای مې و شاجی ګل افریدی سره مې په خبره شوی و د افسر خان سره د شاب الدین سره چې څوره ها د مرجر حامیون وي دغه سره مفردن خبره شوی و چې دا شاید د میش د پورا نقصان دی دا غي وجه دادو چې د میش قبایلی څه داسې رسم رواج روایت دي چې میشا او قانون دا پیرا نشي سره پیرا کولای اخو وس وجدي خبرې دي ډېر خبرې ام پی صاحب ته پته لاګي چې میشا او قانون آشای نشي سره فالو کولای خود مزدک د تنازع په لحاظ یا د تقسیم په لحاظ د پټواری سیستم دوز خپل دادر ته ویایم چې حکومتي خلق ادارې یا وړي کای نسل یا سیاسي پارټي دا زمینی تنازع چیرې نشي حل کولای دا یو کردار ادا کولای شي او دا مشرون کولای شي بریدینا پونډري نکاتینا دا د میجه مشرونه ته د میجه سپنجیریه ته معلم دی هغه کمالک ته کام د جرګې مشر دی نو میشه کې کیم سیاسي غړي دي یا کیم ینګ دي نن سبو ډیر د ینګ طبقات داسې ګروپینا جوړ دي فورم جوړ دي تنظیمینا جوړ دي دا یو کردار ادا کولای شي خو په زیوت نه زیوتو هغه خلک تعویر شي جنډا یو یوسي مرچې نو سره روکیستو دا فیصله نشي کولای او فیصله د میشه ډی سی نشي کولای فیصله د میشه یو کارنیل یو میجر یو بریګیډیر نشي کولای فیصله د میشه قبایلی روایت د میشه قبایلی جرګه کوي ا جرګو د میشه مشرون کوي
د مومند د تنازع پی اس اف ته پاته د ټوله ته پاته دو کوټ په ناکام شو هر شی په ناکام شول اخیری قبایلی جرګه جیت شو هغه تنازع حال قبایلی جرګې رو واستلی وس د میجا ډېر مسلې راونی دي په قبایل کې د پورو مولادو د میج د وزیرستان ولادو د میج په وزیرستان کې د نن یو بل مسله دو د ډېر وخت نه راونه دو د میج د برکی کو مو ور سره ماسی دي دیرلس کومه ماسی د کټکمور ورته یای په دښه هم د چیرې نه خبره راونه کړی دو خو میشو سیول اډمنستریشن ته یا عسکري ادارې ته دمره خواست کا وی چې د خلک داز ډیستا ما سره پرېږدي نور فیصله عمر به دا خلک نشي کولای دا خو نه پټواري سیستم دی نه د میجا مزکه د چا سره کاغذ شته دا یا یو یا چې مو درا کولې نکات تای ابل یا چې مو خړلای دا یا بل څو یا دا فیصله خالد میجا قبایلی جرګه کوي د میجا قبایلی روایت وکاوي د میجا قبایلی سپیرجری مشرون وکاوي نور کردار پکور دی چې ام ان ای ام پی ای دغه علاقې الیکټډ ام ان ای ام پی ای دی دوی ته کردار پکور دی چې که حکومت سیول اډمنستریشن توجه نه ورکاوي یا عسکري ادارې توجه نه ورکاوي د مو اوس څوک نه وروي که د مو منې د پارلیمنت په فلور باندې یا په بل ځای باندې د مو منې اوس وچات کو اوس ټول د نیو وروي ا د اغه جوینا د میج د علاقې کا وته د میجا د ارمي ولا نو ستدي کا اف سی نو ستدي کا میجا ډي سی ای سی نو ستدي د هغه اوز اور د شي د عام سړی اوز درا نشي ار ودا او دومره خبره چې کیم سیاسي پارټي دي په معذرت سره ام پی صاحب د خپاکیږي نه میج د قبایل عوامي موومېنټ چې جوړ کړی دی د میج یو سوچ تای ا سوچ د میجا دادای چې میج د قبایل نه یو داسې نماینده پارټي وبوسي چې میجا هر ځوی ته په یو اوست لای شي په یو خبرات لای شي زه یو لاند مثال درکوم د میجا اعظم په دې کې د توسه قبایل عوامي موومېنټ چې کوم د پارټي دو کا تنظیم دی دا عمر بھائی پارټي دو بقاعده میجا رجسٹریشن وی بقاعده د میجا انتخابي نشان وی دغه پورا میج خبره ها کړی دو خو زه یو لاند خبره درته کاوه د سیاسي پارټي په لحاظ بده د میجا حلقه بندي وی د میجا ساوث وزیرستان ماسید سیما نیم په نیمه پکشور کاوه د میجا ماکین ته صدر مقام یای د ماسید د میجا د ماکین نوم نشته دای پکشه د میج د ساوث وزیرستان ماسید سیمه نه یک یو نایبرهود کونسل نشته دای وزیر ته 49 ور 51 ور کړي دي زویان چې 70 ور کړي وای د میجورینا دي په دغه باندې بیا د میجا سیکریټری رودرمی په دوه د میجا فند تقسیم وی هغه ته د 70 ور کړي وای خو میشته د 70 په زوی میشته د 100 ور کړي وای میشته دای په ولا ز خپل په خوشول یا دا چې هغه خبره درته اعظم خان یو منټ دغه ایشو چې کیما دول کا دفترینه بدلاول او دغه شیان چې کیم دی او په دغه ډول هم دی پچا دا باندې و شو کې عمر بھائی د پارټي خبره درته کوم د پارټي خبره په دغه حلقه بندي باندې مو د میجا د ساوث وزیرستان د پورا د پارټي د پورا د پی ټی آی د جمعیت د پیپل د قومي وطن ټول ته مې وویل چې تاسو روشي الیکشن کمیشن پېښور ته مشترکه روشي سره په یو پیج شي په یو ځای سره ښه نه یو بل داسې سره کسي د میجا سیاسي چې تور ها پارټي دی یو بل داسې سره کسي چې تو یا چې مړی دی بلا کړی دي تاسو په یو ځای روشي چې دا مسله میجا حل کی زبیر دغه گواه دی چې تور د افسر خان دی گواه دی نجیب دی گواه دی د ترنن ورځ پر دا اتفاق و نکړي ټول پارټي په یو ځای رو نغله اخر میشا چمنډا ترړه وکړه الیکشن کمیشن تر اسلام آباد پر چلوړي میشته یک یو لیټر می لاوشولي د جمال الدین او هغه تدالی کل شوی وی چې ته په پروسس باندې روشه د ټانګ د طرفه نو پارټي کردار نشي ادا کولای سیاسي پارټي کردار نشي ادا کولای د یو د بل سره لاګي نه یو خو مثبت د میجا کریډټ سره وخلی د چا څوي خو الیکټډ ممبرون چې د میجا کیم دی الیکټډ ام ان ای ام پی ای دغه ته پکور دو چې د پارټۍ د سیاست نه بالاتر د هر جوی ته جون راساوي پدا چې کدا پی ټی آی ووټ ور کړای دی ک جمعیت ور کړای دی ور ووټ علاقې ور کړای دی دای د علاقې د عوام نمائندګي کوي نو چې عوام ته تکلیف دوی ته رسیدل پکور دی چې دوی جون راساوي خو ز بیا دا خبره کاوه چې دا زمینی تنازع دا فیصله دا نه د قبایل عوامي موومېنټ دومره کردار شته دی چې دا په دا خبرې پوي شي
په دا نه ام ان ای پیږي، په دا نه ام پی ای پیږي، په دا نه د میجا واته دیو سی جرنیل پیږي، نه بریګیډیر میجر پیږي. دا فیصلو د میجا قبایلی مشرون په قبایلی روایت په جرګه سیستم کوي. نظم خان او ام پی اس هفته دغه سول ور و من سول دغه د ځوانون یایي چې مشر چې کوم دی د په خپل مسله جوړه هکو او مطلب بیا یې حل کوي ها بیا د یو سیستم سره روان کو کڅل رنګ چې میش امریکا متعلق یایي چې امریکا په خپل دهشتګردي جوړه کو بیا ورسې ختمول ها کو د اسې دی یایي چې په دا کې د دې کردار دی دغه یو کاروبار دی بنیادی د مسلې د ځکه نه حل کیږي چې دغه کاروبار دی نو کاویس مطلب دغه جرګه سیستم چې وي دمره ټیم وشه حل نشولې مسلې نو نوای خلک یې چې پټوار سیستم دا روشي چې دغه د کاروبار نه د خبره ووزي د خلک د کاروبار موقع بانشي نو ام پی اس دغه سوچ دغه بیانیه که څومره وزن دی او په دا والا سره د تو څه موقفي آیا په دا کې کاروبار شي کا نشي خالوت و خاص شي مطلب ریپی ګټل شي په کې یو کاروبار کنسیډر کیږي نو په دا والا سره تو څه موقف ته بیا اعظم خان طاهر سي داس دو چې څوک دغه کاروبار ویایي یقیني دیو بیا دا شای کاروبار بولی چې دا شای کاروبار کېدلی شي دا موقع که هغې ته میلاو شوله دا خوند که دی د وڅوکه ځوون دی آیا دا یو بیا دا کاروبار نه کوي آیا دا ځوون دی خو دا ځوون چې کله مشر نارې ورته والی خو دا زه نن ویایم چې دا حقیقت زه ښکاره کړم چې خو دا ټولې مسالې مش په سر په سترګې لیدلې چې دا ورتي انضمام روان دی مش څوره قبایل ماشاءالله هر فورم شمش یو په حکومتي مثبت ادارې کې مش خلق شته خو اول خپل قبایل د خپل خور سره خیرخواهي نه لرله آیا خپل سبحانه وخوشه د مجبون ولې چیرې و ولې نشر چګ چې دا هر شي نه سره خلوص وای ډېر مسالم حل وای خپل وزیر اعلی وای خپل فورس وای مشو د خیبر پختونخوا په مش بوند فیصله نه مسلطه ولای پېښور عمردانیونو او د سواد خلکو په مش بوند خپل فیصله نه مسلطه ولای او د پنجاب خلک په مش بوند خپل فیصله نه مسلطه ولای که ځوون ته دا غلطي شوی وي ځنوي ځوون دا غلطي تسلیم کی ودایي په میډیا بوند دغه غلطي اعلان وکي چې مونږه غلطي شوی و مولانا فضل الرحمن چې کیم د قبایل د پورا جنگ وکړ په قبایل شو د ورنا وزیر اعلی نشوي تلای دای وزیر اعلی نشوي جوړېدای ډی ای خان څوک نشو تلای یو قبایلو خپل خوري خپل فیصله کولې دا فیصله دا اوس چې چا نه دی پورته کړای دنن برسر عام اعلان وکي چې مونږه په دغه فیصله کې غلطي شوی دو پانه ورستو بیا په نور فیصله سره ژغیږي او چې غلطه اقرار هنشتا او دا انضمام هنه خوشوي او دغه انضمام شي برپور د هغه خلک د پورا د یو قوت جوړ شوی دي مش په میډیا کې ډېر سرکر د کسان وي پته نشته عمر وزیر بای چې تو په دغه حق شي ولې چې انضمام کله ناری لګیدلې تو څه غاوي تو څه سوچوي تو څه راوي تو درای نه زه خبر نه یو خو لکه دا د ځون په مشر بوندې مشر دا بوندې دا نو یی چې یاره مشر دا پیسې د پورا خپل دا جوړوي لیا دا شای خپل جوړوي او خپل یې حل کوي نو ظاهره خبره دو کیم سړی چې په ویشي بوند خپل سوچ خپل سرمایه ضایع کوي او بیا د قبایل معاملې تو دوا کولا پتیر کوي شي پورے زونو پورے تبا او چا اخر بیا د تویی چې نه مان درما خو یو چې کاکار راون وی سعید په ځنه دوی ش ناجایز شي نشتا دا خبره ها دا سند چې دغه نڅوک انکار وکي ناجایز هر دوی شه هر مکمک شه د هر شوباک شه په هر شوباک شه غلط خلق شتا چې کیم خلق فیصله کوي نو په دې د شه غلط شتا
دا یا دنده د جون د پورا جوړوي او خلک غلط ګایډلاین وي نو ټوټل مشته داسې نشي ویلای چې دا مشرون څوک دي دا خو لیاموتو پلارینا د لیاموتو اموتو رشتہ ور سره جوړه دو نو کده د غلط وي نو مجو غلط وي مش چل دلی قاتلی دي ام چې څه د کړي دي ام جل دلی قاتلی دي مجو هو اغا لیکا بوندې سي خو ټوټل دا ویل چې یاره دا مشرون داسې کوي دا غلطه خبره ده او به هر حال څه شي نو غلط ویږي ام پی ایس اب د تو ډیره مننه تو ستړی هم ځکه چې د کوم درد غم د پوره تمنډه وای نو یو بل ایشو د دفتری بدلول نو او دغه مردم شماري ذاتی چې زکه په خپل سوچ کما چې میش په د مسله باندې هڅه غلی نو زه خو ذاتی په د باندې یقین سوتم چې جون ته زلی وی د مسجد و ها کور ابود وی د وزیر و ها ابود وی دا ایشو داسې ایشو دو چې په دا وسوک ژغدای نشي د چا د سیاسي مسله د زه خو زود تړای زه خو همیشه خپل خبره کو خو بیا خپل رائے او په چا باندې مسلط نه کما نو دغه ایشو چې د کڅوک په غلای شه نو دغه د میش د کوم ډیر زیات نقصان وشي نو په دغه باندې وکه خیر و مطلب سابوي بل ریزوي وا مرکاو په کې چې څکړل په چار دي ځکه چې میش د تاسو په بنیاد باندې نه د بهتري په بنیاد باندې ام پی نصیر الله هروشي جمال الدین سره هم مجلس په شوای و نو داسې اعظم خان ته یا ما چې د چا څه قسمه موقف دی رووري چې خبره په وشي نو د تو ډیره مننه نو دغه حواله سره وته د لږ سره شو کې روشه کڅرنګ پوزیشن ده کته هم د باندې خبره کړل ته تام مشکلات پکې صرف دغه ضرور چې مشکل وي خو په خلو یی چې مشکل ادو ما خو نه پټه چاته یی چې مشکل ادو خو ما خو دا خبره خو وردا کوي چې یاره راي سوال ها په دنیا کې داسې سوال نه وي چې جواب یې نه وي جواب یې یا په حق شي یا په ناک شي دواړه جواب نه دي بالکل ان شاء الله د فائدې د پورا ان شاء الله خپل دا ټوټه دا غو ان شاء الله سره شیر کوي کدای شي دا هڅه زوی وروړي ان شاء الله ام پی ایس اب د تو ډیر مننه او تو وکیل کا ډیر خدمت کې میش فخر در باندې کې بنګ وزیرستاني چې دلته مو ډیر مهرمای د خپل پارلیمنټری متعلق لیدلې خو نن شکر د میش تو خپل سرکشنی مجلس سره کې نو تو ستړی و او تو ډیر مننه ته اجازه درکوي الله د تو خوشحال زتي الله د داسې د خدمت ماده په تو کې برقرار اوساتي مهرباني د نور ملګری نه اجازه غوړه ساته مو په خبره نه څه تکلیف رسیدره معذرت دي شکر مهرباني ناظرین دغه ام پی ای اسمالدین صاحب نو هغه یو داسې کس دی چې حقیقت دا دی چې ډېر منډه وهي د علاقې دپاره نو موږ سره صحبت خان و ډېر انتظار یې هم وکړو معذرت غواړو دغه ام پی ای صاحب چې کوم هغه خبرې بالکل داسې چې هلته یو بالکل تازه مسله وه نو ځکه مو دته دومره هغه ورکړو خاص صحبت خان تاسو د قبایلی علاقې په لیول باندې لکه څنګه د مسایلو ته ګوري د زمینی تنازعات چې دي چې د دې حل بس یو ځوان څه کردار ادا کولی شي ټولو نه اول خو عمر وزیر صاحب تاسو ډیره زیاته مننه چې مونږ لم په خپل هغه کې موقع راکړه دوام دا چې اعظم مسعود صاحب مونږ ام پی ایس بل سلام هم پیش کوم ام پی ایس په چونکه ای پروګرام نه مونږ وته او دا چې کوم ایشو تاسو وچاته کړه دا ډیره مهمه ایشو دو مونږ د تیرو شلو کولونه لکه څنګه اعظم صاحب وختي ویل چې زه د خبر یونین د پلیټ فارم نه د کالج د زمونه نه په خبر یونین کې نه واتم او خبر یونین یو داسې تنظیم وو چې هغه د پارټي یو نماینده تنظیم وو او مونږ د قبایلی علاقې چې کوم ستونزې وې نو هغه باندې به مونږ کور کولو د ټولو نه غټ کور چې هغه د مونږ د اف سی آر خلاف وو اف سی آر یو داسې قانون وو چې د پاکستان د وجود نه پاس د ټول ملک نه ختم شو او د پښتنو د بعضي اضلاع نه او بالخصوص د پارټي نه چې خبر پښتونخوا حصہ دغه مخ کې دا نه و او دا د وفاق حصہ و او په دا مونږ لګیدل او نو مونږ د 13 شلو کولونه په دا باندې کور کولو چې اف سی آر چې دا یو ظلم قانون دی او اف سی آر چې و په هغه کې بعضي دفعات کیو
هغه غلط وو، خو د ټولو نه غټه خبره دا وه چې د اختیار استعمال غلط وو. او د موږ د قبایلي علاقې د لکه اوس چې کوم زم اضلاع دي د هغوی د ټولو نه غټه مسله دا وه چې د موږ داسې یو زوی نه و چې موږ پکې خپله جړو او فریاد کړی وای او موږ د دغو خلکو شکایت کړی وای. لکه د پاکستان په آئین کې په وړاندې شک کې فاټا د پاکستان حصہ ګرځول شوې وه، خو بیا په آرټیکل 247 کې چې وه په هغې باندې بیا پابندي وه. فاټا چې وه هغه د صدر پاکستان ماتحت وه او صدر پاکستان د پوره چې د خیبر پختونخوا کوم گورنر و هغه ایجنټ وو او د هغه د پوره بیا د مونږ پولیټیکل ایجنټ و د هر ایجنسي چې کوم پولیټیکل ایجنټ و هغه ایجنټ وو. اوس دغه پولیټیکل ایجنټ او د پولیټیکل ایجنټ لپاره څوک ایجنټ وو؟ پولیټیکل ایجنټ د پوره چې و بیا هغه مونږ ملکان وو فدریست چې مرغات ولا خلک چا چې سکول اخستو، چا چې هسپتال اخستو، چا چې پیسې اخستې، چا چې دغه وطن کمای کولو، چا چې دغه قبایلي اضلاع د عام ولس خلکو هغوی ایجنټي کوله او د حکومت او د عوام په منځ کې د پول یو کردار و، خو هغه کردار یې نه ادا کولو ځکه چې هغې پسې هغو مرغات دغې خبرې له وروسته روتلم چې موږ دا پولیټیکل ایجنټ چې و دا د دریو شیانو اختیارمن و. یو دا چې هغه چې څومره انتظامي امور و هغه یې هغو سره و، دویم دا چې څومره عدالتي نظام و هغه یې هغو سره و، او دریم چې څومره مقننه او ترقیاتي کورونه و هغه یې هغو سره و. نو اوس د دغه سره د عام ولس د خلکو رویه بالکل بل شونته وه ځکه چې یو عام سړي اپروچ دغله کېدو نه د موږ د صدر پاکستان چې هغه د ټول ملک صدر و یا وزیر اعظم د هغه اډیټ به سالانه کېدو، خو د موږ د پولیټیکل ایجنټ اډیټ به نه کېدو. مثال ورکوم چې موږ خیبر لا به یو پولیټیکل ایجنټ راتلو نو هغه به په 10 کروڑ په 15 کروڑ باندې په ټرانسفر باندې 15 کروڑ روپۍ ورکولې، خو چې کله 15 کروڑ روپۍ به ورکړي او خیبر لا به روغلو نو دا پولیټیکل ایجنټ به په یو ډاټسن کې یا په یو ثبت خان موږ نوې د دې حل سره وباسو. هغه خو سترې خبرې دي، تاسو قبایل عوامي مومنټ جوړ کړی دی، نو دغه تاسو سره څه سټریټیجي ده نوې دغه ځمکې تنازعات حل سره وباسو؟ همدغه زه له زه راتلم لږه غوندې خبره مونه اوږده شوه چې مونږ کومې د اف سی آر مسلې وې نو مونږ ویل چې په اف سی آر کې مونږ ترمیمونه وکړو او دا ترمیمونه سره سره اف سی آر مونږ ختم کړو. خیبر یونین چې کوم مونږ تنظیم وو هغه په اف سی آر باندې چې څومره کور کړی و نو غالبا مونږ 80% اف سی آر ختم کړی و. اوس په 80% کې 20% پوتې و. اوس چې کوم سیاسي خلک وو د پارټو والا خلک وو دا د څوک د پنجاب د پارټۍ دی، څوک د سرګودي د پارټۍ دی، څوک د کوټې د پارټۍ دی، څوک د کوم ځای علاقې د پارټۍ دی، دغو خلکو په جلدبازۍ نه کور وغوښتو او اف سی آر د ختمېدو یې پوره یې د چا په اشاره باندې جلدبازي وکړه او موږ انضمام یې وکړو. په یوه شپه کې موږ انضمام وکړو. په کور خو داسې وه چې اف سی آر یې ختمولو چې متبدل نظام یې متعارف کړی وای او خلکو له ویلي وای چې په دغه علاقه کې به د جرایم پیشه خلکو یې پوره دا قانون وي، د ځمکې د پوره د تنازعاتو حل کېدو یې پوره به دا قانون وي، د مدنیاتو د پوره به دا قانون وي، د عام ولس د پوره به د مسالو د حل کېدو یې پوره به دا پلیټ فارم وي. اوس د موږ د پوره یو پلیټ فارم نه په یوه شپه کې موږ انضمام وشو. موږ ترقیاتي فنډونه چې دي هغه د پښتنې زوی نشته، د موږ عدالتي حال یې راوباسه افریدي صاحب، حال یې راوباسه چې حال څه وکړو موږ تاسو څه وکړو بینګه قبایلي اعظم خان ناستې ام پی ایس هم دغه مو واورېده څه وکړو سرجي. موږ په قبایلي عوامي مومنټ کې دا خبره موږ په خپل منشور کې اچولې وو چې قبایلي عوامي مومنټ به په دستور باندې کار کوي، په قبایلي روایتو باندې به کار کوي. اوس چونکې موږ انضمام شوی دی، موږ له قانون مخله شوی دی، که چیرې توسې اوس د وزیرستان موجوده ایشو چې دو هغه توسې د جرګې په لیار باندې حل کوو نو توسې قانون نه وایلیشن کوو، قانون مو تیږي ځکه چې عدالت شته، فیصلې کول دا د عدالت کار دی. بیا که توسې وکړو دغه خلکو یو طرف له بل طرف له د وسلو اعلان کړی چې وسلې راخلو، لکه څنګه یې بوجاوړ و د مومندو مسله وه یا د خیبر د ورکزو مسله وه یا شډالو چې پاکې 2 کسان مړه شول، هغو خلکو اف آی آر وکړو خو وسله خو خلکو اوچته کړه. دا زموږ د وزیرستان یوه ایشو راغلېدو چې وسله اوچتوې ته قانون ماتوې، فیصله چې کوې ته قانون ماتوې، که بیا ته جرګه جوړوې ته قانون ماتوې او که بیا ته قانون له کښېنې نو موږ په علاقه کې اوس قانون شته نه ځکه چې موږ له استول
انتظامیه خو دا مسله حل کولای شي. جوډیشنل چې کوم دی عدالت چې رہی موږ سیول جج چې رہی اغلا چې یو عام سړی درخواست ولیکي چې لاهور نه راغلی پنجاب نه راغلی وي چې مو په مسجد کوم کې په پلانې ځمکه باندې د مجاهدات وو پلانې سړی په کور جوړوي نو دا ډایرکټ سټي آرډر ورکوي ته چې پغه په کور ما کوي چې تو فیصله نه وشي بیا به ځون لا وکیل ونیسي بیا به یو غاټ فایل وخلې ځکه چې یو درخواست ولیکي په د پوسبل درخواست یې پوسبل درخواست یې پوسبل درخواست د مسلې حل کیږي نه اوس چونکې دا انضمام موږ شوی دی قانون شوی دی اوس موږ تجویز دا دی چې د قبایلی مشرونو لکه وختي و خبره وشوه چې تاسو ویل چې یاره داسې د ځوانون ویل چې د مشرون پیسې اخلي دا خو ډېره افسوس خبره و چې په کومه معاشره کې مشرون وي او په هغو پورې داسې سپک نظیر کېږي نو یو حال به بیا داسې وي لکه څنګه موږ د قبایلي اضلاع موجوده دی نه په دې ځای کې یو منټ په دې ځای کې افریدي صاحب په دې ځای کې نو ته آیا د دې نه انکار کوي چې دغه لکه یو داسې شیان دي چې لکه موږ هم نه غواړو هېڅوک نه غواړي چې زموږ علاقه بدنامي وشي موږ چېرته نه غوښتل چې موږ د دهشتګرد یاد کړی شي خو بدقسمتۍ نه دلته وو دهشتګردي وه او د دې نه انکار کول هم د هسې نو آیا اجرت اخلي که نه اخلي اوس خلک دې اجرت چې کوم دی دغه وکیل یې چې څنګه اخلي دې ته دوی کاروبار وایي اوس دې ته کاروبار دی یا نه دی خو اجرت خو اخلي خالود چې کوم ورته وایو نو د دې نه ته انکار کولی شي نه دغه نه خو زه انکار نشم کولی که نه خالود خو بالکل اخلي او دا چې دی ښه کور نه دی زه ورته ښه نه ویم خو یو دا خبره ده چې مو یو پړه لیکه کس چې هغه لا کړي وي وکالت یې کړی وي هغه لا چې ته ورشې هغه موږ د خیبر وړوکی غوندې مسله چې وي موږ ته وکیل نیسو نو موږ له د 1 لک نه ونیسه تر 15 لک پورې وکیل د ثبت خان پلان کې زه وایم چې څه مسله راغله اعظم خان پروګرام هم شارټ کوي نو موږ وکیل چې کوم 1 لک روپۍ فیس اخلي د په مقابله کې موږ جرګې مشرون چې کوم خلوت اخلي هغه د 500,000 نه لون دی او وکیل فیس چې هغه 1 لک نه بو دی نو زه ویم چې د مسالې د حل کېدو یې پورا د دومره غټه خبره نه خو چونکې اوس پر درو موږ تاسو قانون لا دا اجرت خستل دا کوم قانون نه وتلای کور دی او د فیصله کول دم د قانون نه وتلای کور دی نو د موږ مسالې چې دي د تنازعات حل کېدل دا کوم عدالتي نظام چې موږ له روکړې به دا خو حل کېږي نه او دلته ایشو ګرمه وي په دا کې جنگ کېږي فساد کېږي مړی کېږي او بیا 302 کیسونه او اف آی آرونه د خبره غټېږي د وړ کې دوه د پورای د مسلې حل دا دی چې دوا ریټایر ججون او څلور چې دي کنه یا 15 دا موږ قبایلی مشرون دغه یو کمیشن جوړ شي چې موږ ته جوډیشل کمیشن هم ویلای شو او دغه یو قانوني حیثیت ورکړي مخکې د موږ عسکري حکومت چې دغه په اپریشن ایریا کې ډي ار سی جوړه کړی وي بیا په هغه مونږ های کورټ چې هغه په بندي ولګولا چې ډي ار سی به فیصله نه کوي هغه ډي ار سی د دغه پوروي چې په کومه لوکا کې داسې ګرمه شروع غلی و موږ عسکري قوتونه جری هغه دغه اختیارمن نو عین دغه لا اختیار نه ورکړای او په ډي ار سی کې ځوانانو ته څومره نمائندګي ورکړي و د ځوانانو خو مسالې هغه ته څومره نمائندګي ورکړي ته پته شته لکه داسې دوه نه ضروری نه چې بدا کې مشرونو مطلب دا چې هغه به 80 سال ایجډ وي یا به 60 سال عمر وي مو چې کوم عمر دی نه په 60 سال کې رودروم او نه چې داسې یې کنه په 20 سال کې رودروم زه په درمیانه طبقه کې نو زه ویم چې داسې خلک لکه زون دی وخلي اعظم مسعود سے وخلي مو وخلي یا موږ نه چې کوم مشرون دي دغه مختلف ایجونه له تکيري یو د پکې 20 سال مشر وخلي یو د پکې 30 سال مشر وخلي یو دا خو دوی کاینه دوی خو وایي چې استاد حیثیت د اعظم سه حیثیت نه د پلار مشر تر شوی دی نه ستاسو سره پیراډو ګډ شته دي ستاسو حیثیت اغل کا مسله په دې ځای کې ده مشر لکه عمر وزیر صاحب زه خبره دا کوم کنه چې الله پوک چاله کم شی ورکړی وي هغه ویلي دي چې زه چاله عزت ورکوم او زه چاله ذلت ورکوم چې چاله عزت ورکوي چې ټوله د نیورو جمع شي غنه عزت نشي اخستای او چې ټوله د نیورو جمع شي اخستړي له عزت نشي ورکولای چې الله پوک چاله ذلت ورکوي عزت او ذلت د الله په لوس کې راي پویا او دانا او خيور خلق الله پوک ټول د نیو یو شون تنه پیدا کړی یو بل چې راي هغه خيور پیدا ودای شي
چې کوم خلک د موقع افریدی سے ډېر خوندې وکړو د اعظم خان هم ډېر انتظار وکړو اعظم خان بس اخري کې شوبه هم وایند اپ کوو نو موږ تاسو چې کوم یو تاسو یو نوې تحریک شروع کړی دی یا پارټي ورته ووایه لکه څه کولی شو چې ځوانان یو ځای شي او دغه خبره نشي چې مشرانو ته هم عزت میلاو شي خو په دوی هم په یو دایره کار کې پاتې شي تجاوز نه وکړي ملټري سایډ چې کوم د هغه هم د اسې او د اسې پولیټیکل سیول اډمنسټریشن او بل دا مسله چې کومه د قسم په موږ دا وایو چې دا د حکومت ذمہ داری د اصلاحات ریواله او لانجې پنجې دي نه کوي په دې کې نه د مالک ضرورت شته دی نه زما ضرورت شته دی نه د بل ضرورت شته دی نو دا موقف به څومره ښیي ځکه چې دا خو زموږ ذمہ داری نه ده عمر بھائی لکه اصل خبره دا دو کنه دا د ځوانونو او د مشرونو دا خو یو بیس رو راوند دی الله سے دوله سے کولې نه ځندان د میشه مشرونه نقل کاولی هغه داس ول چې جنای د مالک وی کلو دی الک وی د میشه د مشرونه نقل دی د ټول قبایلی سیمه په دښه شاکه نشتا په د چې مخبل شنه ګوره تیرا کړی نو زد نه 20 سال مخکې نه ټول جنې دا چې دی کتنه ځنه نه دا د عمر تقاضاوي د عمر تقاضاوي عمر بای چې ترڅو پر یو انسان 40 سال ته نوی رسیدلای نو خدای پاک پیغمبري هم پیغمبر علی السلام ته په 40 سال نه مخ نه دوی کړی د دغه وړه وړ کی عقل سالم نه وي د عقل د وړه وړ کی سالم نه وي چې کله عمر جوتیږي د عمر سره تجربه کیږي واقعیت یې مخ ته درېمي حادثات یې مخ ته درېمي نو فیصله کول دا د ځوون کور بالکل نه دی میجا په صوت وزیرستان شو زتو تا 5000 وړ کی دیر کا زتو دیتا یوا وړی کڼ کې مساله د یو غره او د بلغره د دوی کومه په مان شو ورکاوه کدی د چیرې پر روایت باندې صحیح فیصله وکړه خو بیا زه مجرم و کبیا چیرې دیتا دا پته نه لګیدل چې ناوت یې څه تا یا چیرې دیتا دا پته نه لګیدل چې نیکات په څوره ټیم شي کیږي چې څوره ټیم وای لکه و خو د تو نیکات کې دای شي کچره دا پته نه ورته لګیدل چې په نناوت یې څه معاف کیږي کدی یو شی ورته پته نه و د روایت نو فیصله کول کور چې دای د میش د مشرونه دای د میش کور هنه دای د 35 ساله د 40 ساله عمر خلک کور نه دای په دغه سفید ریش بزرګونو فیصله آغا کوي زه خو خپل دا وایم چې وس زه خو خپل دا وایم چې د میجا یو خو پرېش د مالک ته ډېر خلک مالک ورنیولای دی چې هغه مالک کې دی چې 500 روپیا چې 1000 لاس زه مالک نه دا ز سپنجیره دا زه مشر دا مو د مشر نه مطلب مالک نه دی ضروري نه چې فیصله د مالک وکړو مالک خو د غا د پولیټیکلي پر محدود و چې پولیټیکلي کورینه وکول ډېر داسې مشرون د میجا د علاقې وسشتا دی چې هغه هیڅ ملکی نشته دی خو وزیره یو هغه کاوله منصفه یو هغه کاوله ملکی و نه و زه د مشرونه خبره کوي از هول سفید درش چې کوم د میجا بزرګون دي زه خو خپل دا شویایم چې د میجا د علاقې د قبایل سیمه چې توره د میجا زمینی مسایل دي د علاقائی مسایل دي خو د میجا د حکومت سره ریلیټډ مسالې دي خو یا ته الیکټډ ایم ان ای کوي یا ایم پی ای کوي یا بل کوي خو چې کیمه د میجا زمینی تنازع دي یا اندرونی د چا زړی دښمنۍ پوتې دي یا څه پوتې دي دغه ته پکور دي چې د میج د علاقې سپنجيري مشرون اغا د میجا چې کیم جرګه سیستم و حکومت دمر پکور دي چې د خلق اصلاح او خصله ته نصره پرېږدي هغه ته یو ټیم ټاکی هغه ته ویایي چې په دا ټیم باندې د توسه د مشرون در تر درېمي دو د توسه فیصله کوي دا وی بهترین حال وي د دین علاوه که د میجا مسالې کوروډینا تعلقله د کوروډ سره د میجا په حاضر ټیم شي یک یو خبره شته د سټي آرډر په دغه چې کاغذ نه مشته د نه مسجد شته د کاغذ نه وزیر شته نه افریدی شته زت په مزکه باندې تنازع سره کوي چې مود تو یا چې د مودو تو سره څه ثبوت چې مو سره څه ثبوت چې د مود په قانون شي په عدالت شي نه ته کاغذ لاره نه ز کاغذ لاره اخیری عدالت مجبور وي مت ته سټي آرډر وکوي چې دغه ته سټي آرډر ورکړي آیا د سټي آرډر نه بعد څه کیږي په غینه بعد دای کا پټواری رولاږي دا ځوی تقسیموي زورته یې چې مودای تورته یې چې مودای د بیا نه شي کېدلای پټوار سیستم تقسیم خود د مود ته په با هم رضامندي کېدای شي چې زه ته سره په روزي وي نو حکومت ته پکور دي چې د میجا د قبایلی سیمه چې کوم غټ کومینا دي دغه بریدینا سره جواد کو په قومي جرګې باندې باغینه بعد خو وس میجا مجبور یې
میش نه دی خوښ بالکل د میجا انضمام نه دی خوښ دا د میج د پورا نقصانی دی په هر لیول نقصانی دی اف سی آر نقصانی و دا نه چې میج اف سی آر خوښولي میش دا ویل چې اف سی آر د ختم شي میش ته د متبادل څه نظام رکو بیا چې خدای خپل صبح ها رکو خو به هر الله خو وسول نو زه یایم چې حکومت په کوردو او حکومت داسې دي چې بس څو یا خو حکومت دی ادارې ته په کور دي چې کیمه د میجا ادارې ناشته دي میجا آرمی دی یا بل دی چې دا خلک جنگ جګړه داس ټیپکو خستل ته نه پریږدي یو طرف ته یای چې قانون دا یو طرف ته یای چې انضمام دی بل طرف ته راکټ لنچر په اجازه وزیرستانای هر ووزي بجوړای هر ووزي بل ووزي دا ته قانون څه شو دا ته انضمام څه شولي په انضمام شرکت لنچر نشه وخستای په انضمام شه د غره په سر مرچا نشه جوړولای چې کله ته په قانون لوندې وې په عدالت لوندې وې ته ټیپک څنګه دروخلته غره سر ته څنګه لاکېږي دا تنشه کولای نو د میجا قانون خو اسه نشته د مرجر نه بعد نشته کو تایید چادو دا من کو تایید چادو د راکټ لنچر حکومت ناکام دی حکومت ناکام دی ګوره حکومت ته په کوردو چې حکومت ادارې ته وایي د پولیس ذمہواری د ذمہواری د فوج نه دو میشه هر ذمہواری په فوج وراړوي د فوج د ذمہواری نه دو او کله کله بیا میشه دال سم لګوي چې فوج ته په کوردو چې په برک شکشنی دای د میشه په کور شکور نه لري او کله کله بیا وی چې یاره واته بجوړای وختلی ټیپک زنه و د فوج کمزوري دي کسا د میشه سیول ایڈمنسټریشن د میشه چې کوم لوکل ګورنمنت دی هغه ته په کوردو چې دا شی پولیس ته ورکی پولیس ته وایي چې د خلک فوج د ولې روشي که پولیس ناکامو پولیس نشه کنټرول کولای هغه نه بعد فوج روشي پولیس ډی پی او د شای کنټرول کی چې ډی پی او د شای کنټرول کړلی د هغه نه بعد په کوردو چې د میشه ډی سی د میشه الیکټډ ممبرون هر وګړي د میشه مشرون وګړي هغه ته وایي چې دا ټیم هم درته کړی شش ولې دا د مشرون ملکون قانون هم درته خوښ کړل دا د تاسو فیصله اعظم خان ټایم ها شرط په یو منټ کې چې د تاسو کې مومنت تای او چې کې تاسو تحریک جوړ کړی دی یا پارټي د نور ځوانون چې کوم دي تاسو څومره وکړل شي چې د مزه تنازعات نه علاوه چې په یو ځای باندې شي نو یو مضبوط ستراتیژي جوړه شي نو تاسو څه کردار ادا کوي چې څوک سره په یوځای شي لکه ځوانون چې کوم دي قبایلی اضلاع کې ډېر خلک جدوجہد کو مختلف خلک دي چې هغه هم غوړي چې بهتري طرف ته لور شي نو آیا تاسو خلک سره په رابطه کې یې آیا تاسو دمره منظم شي چې د علاقې چې کې ماده یو خوشحالي طرف ته بوزي په شرط په یو منټ کې متوي په یو منټ شه درته یایم چې ترڅو پرې د قبایل خپل یو نماینده جماعت نوي تو خوش کړای هغه پلیټ فارم چناو د نوي کړای ته د مختلف پارټۍ نه د مختلف ځوانونو رودري د یو پلوس شه د پی ټی آی جنډا وي د یو پلوس شه د لارو بر جنډا وي د یو پلوس شه د جمعیت جنډا وي کله په یو پیچ کې دای نشه کله په اتفاق کې دای نشه کله یو کردار نشه دا کولای صرف په اختلاف شراون وي میش دا ویایي چې قبایلی ځوانون د په یو پیچ باندې شي چې نه زتی د میشه فیصله اسفندیار وکړو نه زتی فضل رحمان وکو نه یا چغزای وکو نه بل وکو چې قبایلی د میشه خپل مشرون وي دا ځوانون هم د مشرون وي دا چې کوم ځوانون د د سره دي دا د پیو پلیټ فارم شي په دا ځوانون شه د الیکټډ منې په د دغه نه لور شي دا ضروری نه د چسپنجيري دا لور شي تر هغه پرې د میش د سابقه فاټه حالات کله هنشتي کنټرول کېدای چې یو مالک یا چغزای وي یو اسفندیار وي یو آفتاب احمد خان وی یو سراج الحق وی یو فضل رحمان وی زوی وړي کړکای دای مالکون یو 15 وی داښ کله نه امن رتلای شي په داښ کله نه ترقیاتی کور کې دای شي نشوي دای وسه د میش فندینه په بند کمرې شه تقسیمیږي میشه څه کړی دي خلک څه کوي میشه څه کوي میش وسه په خپل زیاړه په لپس لګیای اعظم خان کا خیر و دغه صحبت صاحب چې کوم د نن د تپیرامو کا په غل ول باندې نشمل او صابو ان شاء الله میش په داش یان باندې شو کې د سپیشل و توزه پر ازټه مو بوس شو هند توزه پر چې توزه د تحریک جوړ ک توزه څه کړل غوړی د توزه متعلق مختلف خبرې کیږي چې توزه دغه مقصد دی نو توزه خپل موقف کښې د مخه ته توسو پیرامو تلاو کې چې توسو څه غوړې نو ان شاء الله سبو میشته سويس ټایم هر شارشه نو زه د توسو ډیره شکریا ادا کوم صحبت خان ته نظم حضرت غوړم ته ته هغه ټایم نشم نو توسو نه زه اجازه غوړم د خدای په امان
ډیره مننه عزتمن شي الله پامان مننه